د ملک د نورو برخو په رنګ په ضلع مردان تحصیل رستم کې هم د ګورنمنت های سکول رستم سوري لاندې د پاک پوسټ سره د یووالي او شهداو ته د عقیدت پیرزونو وړاندې کولو لپاره ریلي وویستې شوه چې پکې د ګورنمنت های سکول رستم طالب علمانو او استادانو ګډون کړی و. د سکول طالب علمانو د پاک پوسټ په حق کې ناربازي هم وکړه. پاکستان زنده‌باد، پاک آرمي زنده‌باد. د ګورنمنت های سکول رستم پرنسپل اشفاق رضا او نورو وویل چې پاک پوسټ زموږ فخر دی. هر قسم سخت وخت کې د ملک دفاع او زموږ حفاظت کړی دی. موږ د پاک پوسټ سره څنګ په څنګ ولاړ یو. د ګورنمنت های سکول رستم پرنسپل اشفاق رضا پښتونخوا ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل دا شهیدان چې دي که د آرمي دي که د ایر فورس دي که د نیوي دي که د پولیس دي که د کوسټل ګارډ دي که پیراملیټري فورس ولې دي یا نور داسې ګمنام شهیدان دي، دا زموږ د ټولو دپاره ډېر محترم او ډېر قابل احترام خلک دی. دوی ګوره خپلې زندګي قربان کړلې، د خاورې زندګي یې خپله کړه او زموږ ته یې دا موقع لکه راکړه چې موږ یې د دښمن نه بچ کړو. دا زموږ فوجان رونه باوردي رونه چې کوم دي دا زموږ دپاره ډېر زیات محترم په دې دي چې کله سیلاب راشي نو دوی موږ له امداد موږ سره کوي راځي، او چې کله زلزله راشي نو هم دوی موږ له ځان رسي، چې کله سیلابونه راشي نو هم دوی موږ له ځان رسي. چې کوم ځای کې نیچرل ډیزاسټر وي هلته کې پاکستان آرمي، ایر فورس، نیوي یا پولیس زموږ رونه چې کوم دي باوردي هغوی ځان رسي او امن و امان قایمي او حالات سټیبلایز کوي. تېره لږ داسې وي کې څه واقعات داسې شي وو موږ هغه ډېر سټرانګلي کنډم کوو، ځکه چې لکه دا زموږ ملک دی، دا ملک زموږ د کور په شان دی. د دې فوجانو د پولیس ولې دا تاڼې دا انسټلیشنز دا باقاعده زموږ دپاره ډېر محترم ځایونه دي. موږ له دې حفاظت کول پکار دی او داسې کوشش به موږ کوو انشاءالله چې څوک ماینده پر داسې کوشش لکه کوي د دې ځایونو د خرابولو یا د ډیفام کولو د مجسمو یا داسې د نور د دې ځایونو د بهرموتۍ کولو، موږ به د هغې لاس سختۍ سره منې کوو. موږ دا دعوې سره وایو چې زموږ فوج، مسلح افواج او پولیس ډپارټمنټ د دې شاته باقاعده 24 کروڑ عوام لږ موجود دي او د کم فوج په شا چې 24 کروڑ عوام موجود دي نو انشاءالله زما د الله نه دا امید دی چې هغوی له د دنیا یو طاقت شکست نشي ورکولی. د ګورنمنت های سکول رستم پرنسپل اشفاق رضا د 9 مۍ په واقعیاتو باندې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویې ویل چې پاک پوسټ زموږ حفاظت کوونکي دي. موږ دې سره هر قسم مرستې ته تیار یو. عمر خاکسار، پښتونخوا ریډیو، مردان.